دا زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ یوسفزي مشران هم د ځان سره یوسفزی نه لیکي. لکه هر وزیر اعلی ګوره لرې به نه ځو، په 2002 کې اکرم خان راغی ځان سره یې ولیکو دراني، ټیک ده. ورپسې حیدر خان راغی د یوسفزي په ځای هغه څه ولیکو هوتي. بیا په 2014 کې پرویز خان راغی نو خټک یې ځان سره ولیکو. ورپسې زمونږ محمود خان راغی نو یوسفزی یې ونه لیکو. اوس بیا دا بل زمونږ چې موجوده وزیر اعلی دی نو د ځان سره ګنډاپور ولیکو، ښه خبره ده. خو زمونږ یوسفزو کې دا یو دغه دی چې دا ځان سره خپل نه لیکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې د حاجی احمد خان صاحب د حجرې نه طبې ما زمونږ سره د ټولو یوسفزو ستر غړی حاجی جان عالم صاحب په دې وخت کې زمونږ موجود دی. دیو ته د جندول په خاوره باندې په راتګ باندې ورته هرکلی وایو، ستړي مشي ورته وایو. دا راته ووایه جان عالم صاحب چې په دې وخت کې که موږ وګورو زموږ په دې ټول جندول کې مختلف اقوام دي او ډېر غټ غټ قومونه دي. لکه مثال په طور باندې مشواني شو، ترکلاني شو، یا چې کوم دی نو دا ګوجر شو، یا د هغې نه علاوه دراني قوم شو. بلکې نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې دا صرف د تعارف دپاره دی او د الله په نسبت باندې هغه انسان کامیاب دی چې کم متقي وي. تاسو د خپلې د یوسف مندړ یوسفزو لږ تعارف زموږ سره وکړئ. د ټولو نه خو اول زه ستاسو کتونکو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وایم. بله خبره تاسو وکړه چې یاره دلته کې مختلف قامیتونه پراته دي. خن قام زموږ یو دی، پښتون یو، موږ پښتانه یو په قام باندې. دا تاسو چې یاد کړئ دا قبیلې دي د پښتنو، که دا یوسفزي دي، که مشواني دي، که ترکلاني دي، که درانیان دي، چې څومره دي دا د لوی پښتون قام قبیلې دي. موږ ټول یو وجود یو، یو وینه یو، یو خلک یو. بیا که موږ ښکته لاړ شو نو د دیر ثوابي سړي ته به دا پته نه وه چې دیر او سوات او تورغر او شانګله زما رونه عزیزان دي، یوسفزي دي. او دغه شان د تورغر او د شانګلې کسانو به ویل چې یاره صرف دا یوسفزي موږ په دې ځای کې یو. حالانکې دا خو چې کله موږ راغونډ شو اوس نو پته ولګېده چې لکه دا خو په پښتنو کې د شمېر په لحاظ سره یو شان پښتانه دي، خو دوی د شمېر په لحاظ سره په پښتنو کې د ټولو نه لویه قبیله ده، یو ځلنده تاریخ لري، په شمېر زیات دي. نو موږ هم دا هڅه وکړه چې یاره موږ یو بل وپېژنو او راغونډ شو، د یو بل سره هغه پېژنګلو وشي. نو موږ په دغه غرض باندې یو او انشاءالله چې زموږ دا مشن چې دی نو دا به د پښتون قامي وحدت دپاره وي. موږ خیلونه خو بلها د خدای دي، خو موږ په یو ګوره ځان به د سمندر نه لښتي ته نه ګزارو چې یاره موږ په وړو وړو خیلونو باندې ځان یاد کړو. او دا زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ یوسفزي مشران هم د ځان سره یوسفزی نه لیکي. لکه هر وزیر اعلی ګوره لرې به نه ځو، په 2002 کې اکرم خان راغی ځان سره یې ولیکو دراني، ټیک ده. ورپسې حیدر خان راغی د یوسفزي په ځای هغه څه ولیکو هوتي. بیا په 2014 کې پرویز خان راغی نو خټک یې ځان سره ولیکو. ورپسې زمونږ محمود خان راغی نو یوسفزی یې ونه لیکو. اوس بیا دا بل زمونږ چې موجوده وزیر اعلی دی نو د ځان سره ګنډاپور ولیکو، ښه خبره ده. خو زمونږ یوسفزو کې دا یو دغه دی چې دا ځان سره خپل نه لیکي. نو د دې مطلب دا چې هر یو سړی خپل ځان له یو صوبه ده. په دې وخت کې د باجوړ په سیمه باندې یا په ټولو کې کې که تاسو وګورئ پښتانه همیشه دپاره وجلی کېږي، د هغې سره ظلم او زیاتی کېږي. د تپوس والی څوک هم نشته دی. ریحان زیب که موږ وګورو پروس کال هغه شهید کړی شو، څه کال چې کوم دی نو مولانا خانزیب صاحب هغه شهید کړی شو. نو څه کول پکار دي زموږ د پښتنو له او څه پیغام ولا ورکوي دی ټولو مسلمانانو ته، پښتنو ته؟ تاسو د امن و امان په صورتحال باندې خبره وکړه نو زمونږ د پښتنو دا کومه پښتنه خاوره چې د بدقسمتۍ نه سټریټیجي ګډي د دې پوزیشن داسې دی چې دا تل که تاسو په تېر وخت کې مو ګورئ نو دا د دغه کم بین الاقوامي کلاړیان چې دي انټرنیشنل اسټابلیشمنټ چې دی نو د دوی دلته کې خپل مفادات دي او په دې ځای کې جنګ چې دی نو دا د دغه کلاړیانو د دغه چارواکو په ګټه باندې دی. د هغې دپاره دلته کې به وشي وخت راځي په قامونو باندې ډېر بد وخت راځي، خو چې زمونږ قام حوصله ونه بیدي، مشران یو موټی شي، دا خپل قام یو موټی کي نو دا سخت وخت به هم الله تیر کي. دلته کې سکندر مقدوني راغلی دی، چاته چې سکندر اعظم خو نن
پښتانه شته خو سکندر نشته. دلته کې مغول راغلي دي، مغول څه شول نن هغه نشته. دلته کې پیرنګي راغلی دی، نن بیا هم پښتانه په خپله خاوره ناست دي خو پیرنګي نشته. نو داسې به انشاءالله چې پښتانه به په دې خپله پښتنه خاوره باندې ناسي خانه کردار به ژوندی بالکل به ژوندی، کردار به هم ژوندی، دوی به په دې ځای باندې ناسم دي. او موږ به دا هڅه کوو چې موږ د قومي وحدت د لارې د دې ترهګرۍ د دې اپریشنونو مخنیوی وکړو خانه چې نور زموږ په پښتنو کې په لکه د جندول خاوره به درته ووایم په دې ځای کې په کوم ځای کې ترهګر دی. موږ خو چارواکو ته وایو چې موږ ته په ګوته که ستا ضرورت هم نشته. موږ وشو چې زموږ پښتون رور به چې دې کار نه واوړه، خو موږ خو څه په نظر نه راځي، پته نه لګي پیریانو په شان د کوم ځای نه راوچت شي کوم ځای ته لاړ شي رانه خانه. نو الله دې زموږ دغه شهیدانو له د هغې دې الله درجې اوچتې کړي. دعا به ورته کوو خو هغو د خپل وینې په بدل باندې په پښتون قام کې چې دا کم شعور را ژوندی کو را پیدا یې کو، نو انشاءالله دا به د دې پښتون قام په دې پښتنه خاوره باندې د امن دپاره به دا وینه رنګ راوړي انشاءالله. حاجي احمد خان صاحب کوم چې یو اکټیو ممبر دی د مندړ یوسفزو او د دې ډېر زیاتې هلې ځلې دي، یو خو ستاسو د هلو ځلو ته سلام پیش کوو، ستا د دې قوم سره او د دې پښتنو سره د مینې ته سلام پیش کوو. دا راته ووایي چې دا خلک د پښتانه به ټول په یو پلیټ فارم باندې راجمع شي که څه وایي حاجي صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو د دستک چینل ډېر مشکور یم، شکریه م ادا کوم چې تاسو رالی. بل خبره داسې ده چې څنګه نړیوالې جرګه قایم شوې ده د هغې مشري چې کوم دی زموږ ملک جان عالم صاحب کوي، انشاءالله موږ به د هغې سره بالکل شانه به شانه ولاړ یو. او زمونږ مقاصد چې کوم دی دا یوازې د سبزي قوم د قبیلې دپاره نه دي، دا د ټولو پښتنو دپاره دي. ځکه چې که تاسو وګورئ د پښتونخوا په خاوره باندې نو تقریبا 70% چې کوم دی یا 60% دا سبزي دي. نو چې کله سبزي متحد شي نو د دې فواید چې کوم دي دا د ټولو قومونو ته رسي. که نن سبا په غریز علاقو کې زمونږ سبزي اوسېږي، هغو ته د روډ د بجلۍ د هسپتالونو مسایل دي، که هغه حل شي نو په هغې سره هلته نورې قبیلې هم اوسېږي، نو د هغې نه هغه هم مستفید کېږي. نو انشاءالله زمونږ دا هلې ځلې چې کوم دي دا د سبزو قبیلې دپاره او د ټولو پښتنو دپاره دي. او کوشش به دا کوو چې په خپل نوجوانانو کې شعور پیدا کړو، په هغو کې هغه جرأت او همت پیدا کړو چې هغه یو سړي ته خپل جواب شي ورکولی. نو انشاءالله زموږ کوشش دی او موږ نورو مشران نه هم درخواست کوو چې کوشش دا وکړي په قومونو کې اتفاق راولي، اتحاد راولي. پښتانه چې په کومه خاوره اوسېږي د ټولو نه غټ یو عذاب په دې باندې د دشمنیانو د مسلې دي، کومې جاخې چې دي دا دې حل کړی شي. هر سړی دې په خپل کردار ادا کړي چې یاره دا قومونه متحد شي او په یو پلیټ فارم شي. نو څنګه چې ملک صاحب وفرمایل چې زمونږ اغراض او مقاصد دا دي چې موږ ټول پښتانه دا متحد کو په یو پلیټ فارم کو انشاءالله. سو پورې زموږ په وجود کې ساوي او په دې دنیا ژوندي یو نو خپل هلې ځلې به انشاءالله جاري ساتو. او دغسې هم ملک صاحب ته هم خپل درخواست هم کوو او د هغو هم دا خواهش دی دا ارمان دی چې یاره دا پښتانه په هر صورت کې موږ متحد کو. انشاءالله موږ به حوصله نه بیلو، ډېر داسې مخې ته به زموږ ډېرې مسلې راځي، خو انشاءالله موږ به د هرې مسلې حل ګورو او په هغه به مخ وړاندې ځو، همت به نه بیلو انشاءالله. او د نورو وروڼو هم دا درخواست کوو دا عرض کوو چې یاره کوشش دا وکړئ چې پښتانه یو کوي، د بیلولو کوشش مه کوئ. ملګرو تاسو ماشاءالله د ملک جان عالم صاحب خبرې هم واورېدې، ملک احمد خان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. د دې ټولو مقصد دا دی چې په پښتنو کې یووالی راشي، په پښتنو کې اتفاق او اتحاد راشي، او اتفاق اتحاد د هغې په وجه باندې موږ پښتانه به مخ په وړاندې ځو. نو که تاسو دا غواړئ چې په دې معاشره کې ښه رول پلی کړو او د خپل صلاحیتونه به روی کار راوړو، نو په اتفاق ورسره شئ او د دې ملک لپاره ښه رول پلی کړئ. ډېره مهرباني، الله مو ښاد او آباد ساته. دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.